زمونږ د ژوند پرستو لیونو فیصله دا ده یا سر د تیغه تیر او یا معراج د ارمانونو. د عوامي نېشنل پارټۍ حقیقي ملګرو یو اهم اجلاس په مسکی پور کې د علي صفدر باچا په رایشګاه کې د محمد آیات خان په صدارت کې وشو. په اجلاس کې د را روان الیکشن لپاره ټولو ملګرو مشورې او تجاویز وړاندې کړل او د اوږد بحث مباحثې وروسته د محمد آیات خان په چیرمنشپ کې یو 19 کسیزه کمیټي جوړه شوه. د اجلاس وروسته میډیا سره د خبرو په وخت سید وزیرګل اووی چې د الیکشن بیګل غږېدلې دی او لکه د نورو پارټو مونږ خو خپلې خلې ځلې تیزی کړي. هغوی ووی چې موږ د چا خلاف نه یو بلکې د مندڼ د حقوقو خبره کوو او که د مندڼ د غریب ولس د حق دپاره موږ له د هر چا ور درله تله راځي نو زوبا. سید وزیرګل ووی چې موږ نن 11 رکني کمیټي وټاکله او محمد حیات خان اور فوړوکي خان مورلا چیرمین کو. دا کمیټي به د مندڼ د سیاسي جماعتونو مندڼ قامي جرګې او د مندڼ د غیرتي ولس سره ملاقاتونه کوي. هغوی ووی چې موږ شیبر خان خپل امیدوار ټاکلی و خو که د کمیټې د ملاقاتونو وروسته بل ښه امیدوار مخې ته راغی یا موږ چا سره اتحاد وکړو نو امیدوار به بدلوو خو په هیڅ حال به د مندڼ د حقوقو په شا کیږو نه ځکه چې دا زموږ میشن دی چې مندڼ تحصیل لا خپل حق وغواړو. عمرانا ستا خو د دې سوال ډېره زیاته شکریه. څنګه چې تا ووی چې دې لا تاسو نومو نو د نوم خبره خو تر دې حده پورې ده چې موږ د عوامي نیشنل پارټۍ حقیقي ملګري یو حقیقي ملګري یو او که موږ تاسو کې یا د ناراض او یا د ګروپ په شکل باندې خبره کوي نو دا به د هغه خپله خامخیالي په دغه کې هېڅ حقیقت نشته. دویمه خبره تا دا وکړه چې تاسو ډېر وخت د خاموشۍ نتیجه سوه. زه به تا ته د یو زمیندار په شکل کې خبره وکړم. دا د لو لور وخت چې راشي نو اکثر دا زمیندار ډېر وخت لو وکي نو بیا وي ګېډۍ تړو. زمونږ د خاموشۍ مقصد دا دی چې موږ په دې مندڼ تحصیل کې تقریبا د سیاسي پارټو سره د هغې نه بالاتر دلته قامي خلکو سره ملاقاتونه کړي دي او تقریبا جوک در جوک که موږ سبا غواړو نو په ګارنټۍ درته ثابتولی شم چې انشاءالله تعالی چې د دې مندڼ تحصیلو د اتحاد نوم به ولم بیا ږدو او د دې د اتحاد یو نتیجه به راوځي. واجه نن تاسو کمیټي جوړه کړه د 11 کسانو محمد حیات خان هم د هغې چیرمین جوړ کړو د دې کمیټۍ کار بسي زنده باد. نو د دې کمیټۍ کار خدا دی چې دلته په دې مندڼ تحصیل کې یا په دې حلقه کې په دې کې مختلفې پارټۍ دي بېشماره پارټۍ دي. زمونږ خپل عزم چې دا دی نو موږ چې په کومه ورځ باندې قدم ایښی دی نو موږ انشاءالله تعالی چې په دې خبره باندې مطمئن یو چې که خدای کړي او خیر خیریتی نو دا موجوده ټیم کې بعد دا ممبري چې ده نو دا به موږ په دې ټینې ورکې د مندڼ تحصیل ته راوړو. د دې دپاره به موږ د مختلفو سیاسي خلکو سره او د مختلفو کلو سره چې په دې تحصیل کې یا په دې حلقه کې کم دي نو امید رب ته کوم چې د دې سره به موږ ملاقاتونه کوو د دې سره به موږ اتحادونه کوو. که د کومو خلکو په ذهن کې دا خیال وي چې مثال په طور د 2,000 د 500 ووټو په شکل کې به د شیبر خان په نوم باندې دا ووټ دغه ته ورتاو شي ډسبین ته نو دغه خبره نه ده. خبره بنیادي دا ده چې دا هغه ډالر ووټ دی چې په دې پسې به ټوټل خلک راځي. او زه به تا ته یو شعر کې وم چې وي ظالم ته که ډېر ناز دی په ظلمونو په دامونو او په ظلم په وحشت او په زولنو په زنځیرونو خو زمونږ د ژوند پرستو لیونو فیصله دا ده یا سر د تیغه تیر او یا معراج د ارمانونو. جی تاسو په اول سر کې شیبر خان لا خپل امیدوار ټاکلی او دلم باچا خان مرکز کې پیسې هم جمع کړلې ټیکټ سردار حسین بابک ته د حلقې میلو کړو اوس آینده لا حمل هم څه دی دی به هم آزاد امیدوار که نه بل چا باندې به ګوتک دی. نو دا خبره خو که زه تا ته حقیقت ووایم نو کله نه چې زمونږ په دې څو ورځې کې زمونږ د ټول تحصیل سره جرګه کېدونکې ده. کمیټي چې موږ جوړه کړه نو دا کمیټي به موږ په پیټۍ کې نه ایښی. د دې کمیټۍ یو کردار دی چې دې ته موږ کوم ځای کې رابطې کړي دي مذاکرات خو کړي دي ملاقاتونه خو چا سره کړي دي. د دې کمیټۍ کار به دی چې دغه خلک راغونډول او د هغې سره یو پروګرام چې دی نو دا کېښودلو د هغې نه وروستو به موږ بیا او فلحالو زموږ شیبر خان دی مو که موږ سره کام په دې باندې قایل شو ټولو چې شیبر خان نو شیبر خان که کام قایل نه شو
او دې کام داسې یو سړی خوښ کو نو د دې تحصیل هر یو غړی چې دی نو دا به شیبر خاني که هغه هر څوک ولاړو د هرې ډلې نه و د هرې قبیلې نه و او که د دې چملې نه و که د ماضي نه و دا به شیبر خاني که د خودوخیل نه و زمونږ په دې ګروپ کې نه به د دغه د شیبر خان به هغه باچا دا راته ووایه اکثره سیاسي جماعتونو ټیکټونو ورکړي دي په خودوخیلو کې او د کومو چې پاتې دي د هغې متوقع امیدواران چې دي نه هغې د خودوخیلو نه دي خو که چېرې د یو سیاسي ګوند ټیکټ چې دی هغه په مندڼ کې میلاو شو نو د مندڼ د حقوقو لپاره بیا هغه سپورټ کوئ که نه بیا به هم خپل امیدوار ودروئ نو دا خو ډېره ښه خبره ده دا که چېرې هغه سړی د مندڼ محافظ و په ایماندارۍ سره او هغه د مندڼ د خیر ښېګړې د دې ولس سره خپلې همدردۍ خپلې ورورولۍ او خپل پروګرامونه شریکولو او زمونږ سره د حیا او د عزت په چوکاټ کې دننه کېناستو انشاءالله تعالی چې دا کام به بیا د هغه سره خپله خبره سرته رسوي